السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو، په خوب کې دوبیتوب کول یعنی جامې وینځل د دې به څه تعبیر وي؟ ځکه چې اکثر دا تپوسونه کیږي او کنم کیږي، شاید چې تاسو په ژوند کې داسې یو خوب ووینئ چې په هغې کې تاسو وګورئ چې جامې وینځئ، د دې به څه تعبیر وي؟ صفایي او وینځل خاصم ښایسته شی دی. خو راځئ، علامه ابن سیرین رحمت الله علیه دا کتاب مې کولو کړی دی په لیپټاپ کې، چې دا وګورو چې دی مبارک څه فرمایي. علامه ابن سیرین تابعی رحمت الله علیه فرمایي چې که په خوب کې یو کس د دوبي کار کوي یعنی جامې وینځي، حالانکه دی دوبي نه دی او دی جامې وینځي، نو دا د توبې ثبوت دی. یعنی الله تعالی بدله د توبې د کونې توفیق ورکی او الله تعالی بدله ډیر نیکه ورکی. دوبی نه خوب کې جامې وینځي، الله تعالی بدله خیرم ورکی او سره به توبه هم دی وباسي. یعنی الله تعالی طرف ته به رجوع وکي، خپل ځان به پاک کی. دا معنا شو. ځکه چې کپړو باندې کوم ګند پروت دی، کوم هغه پروت دی، دا د غم نشانی ده، او چونکه دی هغه کپړې وینځي نو دا غمونه به الله تبارک وتعالی د لرې کوي. خیرنې کپړې وینځل په خوب کې مطلب دا چې دی به د دنه به غمونه لرې شي. حضرت ابراهیم کرمانی رحمت الله تعالی علیه دام یو معبر دی، هغه فرمایي چې که چېرته یو کس وویني چې دی کپړې وینځي، خو هغه کپړې د وینځلو په ټیم کې چې دی اوښکې دی، کپړې وینځلې او د کپړو د وینځلو په وخت کې کپړې اوښکې دي، نو د دې دا دلیل دی د دې خبرې چې دی به توبه ماتوي. کومه توبه چې ویستلې ده هغه توبه به دی ماته کی. او که چېرته وګوري چې دی کپړې ګنډي، دا پکې درزیتوب خبر راغله، کپړې چې دی دا ګنډي، دلیل دی د دې خبرې چې دی به بیا توبه وباسي. ټیک شو. او کچرته دی وګوري چې دی کپړې وینځي او په وینځلو سره هغه کپړې چې وي دا سپینې شوي، خیرنې کپړې دي او وینځي، او د چې ووینځلې نو سپینې شوي، ځکه چې سپینې جامې خیرنې وي او چې کله بیا پاکې شي نو تکې سپینې شي. چې ثبوت دی د دې خبرې چې الله تعالی بدله د توبې په ذریعه باندې خلاصي او نجات ورکوي. یعنی الله تعالی به د توبه چې دو دا په خپل دربار کې قبلوي او منظوروي. سبحان الله، څومره ښکلي ښکلي تعبیرونه دي، او بیا دومره ښکلي ښکلي خلکو تعبیرات بیان کړي دي چې دی له خو اعتبار شته دی که نه. او که چېرته وګوري، یا ختم نه دی خوب ښه، که وګوري دی چې کپړې وینځي او سپینې شوي نه دي، نو دلیل دی د دې خبرې یعنی پاکې شوي نه دي چې دی به همیشه دپاره په ګناه کې وي. ځکه چې خیرنې کپړې دي دی وینځي خو نه پاکېږي، نو دی به ګناه کې وي. دله پکار دی چې هغه ګناهونه ځان نه لرې کړي. یو بل صاحب تیر شوی دی، علامه حضرت جابر مغربي رحمت الله علیه، هغه فرمایي چې په خوب کې یو دوبي دی او هغه مطلب چې څه کوي، هغه کپړې وینځي. ټیک شو. نو د دې ثبوت دا دی، دلیل دا دی چې دی به د ګناهونو دپاره کفاره ګرځېږي، یعنی د ده ګناهونه به الله تعالی ختموي او رژوي. نو مقصد دا چې خوب کې کپړې وینځل د ترقۍ، د کامیابۍ، د ګناه د ختمېدو، د غمونو د لرې کېدو، د الله تعالی طرف ته د رجوع، د توبې او د کامیابۍ او د دواړو جهانو د خیر د نصیب کېدو نشانی ده. نو چې څوک هم په خوب کې جامې وینځي، کپړې وینځي، یقیني ډېر ښکلی خوب دی. رب العالمین مو ډېر خوشحاله کا. الله مو سلامت لره. جزاکم الله.